بسم الله الرحمن الرحيم. کم ځوانان چې دیندار دي نو کوشش دې کوي د روزګارو چې ښه روزګار ورته میلاو شي، بیا به څوک نه تنګوي. چې بې روزګاره وي نو بس خلک مور او پلار یې هم ورته نیت صحیح نه وي، وروڼو خویندو هم که واده وکړي بیا د کور والا هم ټول وایي په معاشره وایي دی بوج دی، دی وایي په معاشره بوج دی. خلکو نه خو اوس بس د خلکو مثال او د دې موبایل یو مثال دی چې پکې دغه ختم شي بیلنس او پیکج، بیا زرها ته وایي نو هغه یې درته وایي نورې خبرې نشي کېدی. نو بس د مور او پلار نه او د وروڼو خویندو نه او خاص کر د ښځې نه هم بس د موبایل نه دغه جوړ شوی دی پیکج او سیم. که څه ورله ورکوې خو ټیک شوه، که نه ورکوې ورله نو د ټلیفون هغه بوت دی، پیسه ورته ولې خبره به کوي که نه. الله امام کشیری رحمت الله علیه راغستی چې یو صوفي بزرګ و او هغه فقیرانو سالکینو سره داسې رستو رستو روانو د چا ډوډۍ له تلل. نو دې فقیرانو کې هغه کس نه و کوم کس چې د یو سبزي پروش نه قرض اخیستی خو سبزي پروش غوسه و، ویې چې دا نه دي د اوزګار خیل، دی که یو کس چې دی نو زما نه قرض وړی دی 100 درهمه او اوس یې ورکوي نه. نو دغه صوفي بزرګ چې دی نو دی لاړو دی سره ډوډۍ له چې وردن نه شو نو هغه صاحب مالدار و او د دی ډېر زیات معتقد و. لکه په مریدانو کې بعضې خلک وي داسې چې هغوی باندې بندړو خېږي چې څه ترې غواړي او بعضې خپله هم غریبانان وي نو بنده به ترې څه وغواړي، یا بعضې سره بنده بې تکلفه وي، بعضې ته بنده ته که نه وایي هسې نه چې دی رانه کړي یا خفه شي. نو هغه بزرګ ورته ووایي چې ستا به موږ سره یو احسان وي، دا ډوډۍ خو به دې وخورو خیر دی خو د لږ پیسو ضرورت دی. هغه وایي صاحبه قربان وایي 100 درهمه پکار دی. هغه ولله ورکړل 100 درهمه یې واخلئ. د یو بل فقیر له دا ورکړل، ویې ورشه دې دوکاندار ته وایه چې هغه زمونږ فقیرو ملګري چې تا نه قرض وړی دی نو هغه اوس په څه کار پسې تللی دی او اوس شته نه، دا قرض پیسې چې دي نو دا ته واخله واپس چې کوم قرض مونږ تاله درکوو. بس هغه ترې هغه واخیستې، دا صوفي بزرګ او دغه فقیران بیا په هغه لاره راتلل. هغه وختي چې کنځلې او بدې ردې وې هغه سبزی والا دوکاندار وایي یاره څه الله والا خلک دي ګوره مخونه یې پړه کېږي، ای بې غیرته پیسې دله درکړو چې مخونه پړه کېږي. دا ډېر ښه خلک دی، د دوی عمره ښه خلک شته نه، دا حال دی. اوس د خپلو او د پردو ټولو دغه حال، کار هم کوئ کار هم کوئ.